أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. سورة المؤمنون 66 نمبر آیات. په دې 66 نمبر آیات کې دو مضمونونه ذکر کیږي. یو مضمون دا چې د مخکینی دلایل خلاصه ذکر کیږي چې د مخکینی دلایل خلاصه دا راوځي او دغه دلایل تقاضا دا ده چې موږ د الله تعالی نه بغیر د اچا بندگی همونه ځکه دغه دلایل موږ لیدلې دي، نو په دې وجه باندې موږ د خپل رب د پاره تابعدار اوسئ او د بل چا خبره نه منو. او دوی مضمون به دا ده چې مشرکان به د الله تعالی نه بغیر شرک درته دعوت ورکړي، دعوتونه به چلای. تاسو به د شرکی دعوت په مقابل کې جواب ورکړي چې موږ دغه شرکی اعمالونه منی شوي یو، موږ دغه نشو کولی. او نو الله تعالی وایي قل ورته وایي ای پیغمبره انی نهیت یقینا زمانی شوی یم ان اعبد الذین دا چې زه بندګي وکم د هغه کسانو تدعون چې تاسو را بلای من دون الله د الله نه بغیر، د الله نه بغیر تاسو چانه دعاګانې غواړئ بندګي کوئ را بلای دغه نه زمانی شوی یم. لما جاءني البينات هر کله چې رااله ماته واضح دلایل، د واضح دلایل نه بعد زه دغه شرک نشم کولی. میر ربي د خپل رب طرف نه و امرت او ماته حکم شوی دی ان اسلم چې تابعدار اوسېږم لرب العالمین د پاره د رب د مخلوقات. نو دا د شرکی دعوت جواب شو چې موږ یو الله منو بل د اچ هم نه منو. او دوی مداده چې د مخکینی دلایل خلاصه شو چې مخکې موږ کم دلایل وکتل، هغه دلایل خلاصه دا راوځي چې موږ د الله تعالی نه بغیر د بل چا بندگی ونه. هو الذي الله هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی من تراب د خاورنا. دا هم دلیل له په دې خبره باندې چې بندگی صرف د الله تعالی په کار ده، سوال صرف د الله تعالی نه په کار ده، بل چا نه دی په کار. نو په دې باندې بل دلیل په بل انداز باندې الله تعالی وی هو الذي الله هغه ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی من تراب د خاورنا. دې کې اشاره د آدم علی السلام د آدم علی السلام د انسانانو بنیاد دغه نه شروع شوی او آدم علی السلام د خاورې نه پیدا دی. ثم من نطفه بيد نطفه بيد انسانانو نسل د نطفه نه چریږي. ثم من علقه بيد ینه ټوټې نه علاقه هغه ټوټې ته ویل کېږي د ینې نه جوړي سټ شوی کلک ینه چکای نه. دا د انسان د پیدایش مرحلې د په اول صورت کې دا نطفه بیا د ینې شکل ته واړي او ټینګه یم ساز شي. دا غینه بعد بیا دا اډوکه جوړ شي، هغه باندې غوخره خورا شي، بیا دا غینه بعد انسان شي. ثم یخرجکم بیا راو باسی تاسو دنیا ته طفلا معصومان. دا انسانانو پیدا کېدلو مرحلې دي. ثم لتبلغوا بیا دې د پاره تاسو ورسېږي اشدکم ځواني خپلې ته. تاسو تربیت وشو، تاسو غټ شولای چې ځوانان شي او ځواني کوم امتحان دغه هم تیر کړئ. ثم لتكونوا شيوخا بیا دې د پاره تاسو شي بډاګان ضروري به کې عمر ورکی، هغه بډاتوب ته ورسېږي، د بډاتوب کوم امتحانونه دغه هم تیر کړئ. ومنکم بعض تاسو نه من هغه څوک دی یتوفا چې وفات کیږي من قبل مخکې، هغه بډاتوب ته نه رسېږي، ځواني ته نه رسېږي، مخکې وفات شي. یعنی عمرونه د ټولو خلکو یو شان تکي نه دي، څه کم څه زیات. ولتبلغوا او دې د پاره تاسو ورسېږي اجرن خپل نیټه ته مسمن چې مقرره ده. چا د پاره وړوکواله مقرر شوی د بدی کې به مریض، چا د پاره ځواني مقرر شوی، چا د پاره بډاواله مقرر شوی د بدی کې به عمر کېږي، هغه نیټه ته تاسو رسېږي. ولعلکم او دې د پاره تعقلون تاسو عقل من شي، عقل ولرئ. اوس دا دومره حالات چې په انسان باندې رااله، انسان نو بیا د نطفه نه د آغاز وشو، پیدا شو او د مختلفو مرحلو نه تیر شو، بیا د ماشوم په شکل کې دنیا ته راغی، بیا الله تعالی دغه شان دغه تربیت کا او غټ شو، ځواني تیر کړله، بډاتوب ته ورسېد. دا دومره لوی لوی احسانات در باندې چا کړي، دا څوک کولی چې صرف الله تعالی کړي دی، والله کولی شي، بل څوک یې نشي. تاسو د پاره د مرګ نیټه الله مقرر کړي دی، بل څوک کار نشي لرلی. نو چې دا دومره لوی لوی اختیارات د الله تعالی سره دي، نو سوال هم د الله تعالی نه کوي، دعا هم د الله نه غواړي، د بل چا نه مغواړي. دې خلاصه شو.
هو الذي الله هغه ذات یحیی ژوند کول کوي خلکو ته ژوند ورکوي او یمیت مړه کول کوي فاذا قضى هر کله چې فیصله وکي امرن د یو کار فانما یقول یقینا وای له هغه تكون شاف یکون ناغشي الله تعالی هغه لوی ذات دی چې د خلکو د ژوند او د مرګ اختیارات هم دی لري بل چا سره نشته او الله دومره لوی ذات دی چې کله یو کار باره کې فیصله وکړي چې د دې وشي هغه د پاره بیا اسباب را جمع کول او مشورې او انجنیران میټینګونه دا پکې نشته دی بس دومره وته وي کون شاف یکون نغه موجود شوی دومره لوی ذات چې کله مرګ او ژوند او دغه شان د کې د یو څه متعلق د فیصله متعلق دومره وایي چې شان هغه شي دومره لوی صفاتونه والا ذات د هیڅ کوم بل نشته دی نو سوال هم نه کوي چې قبرې د لکه بل څوک نشي قبلول الم ترى اتنغور الى الذين حقسان یجادلون چې جګړه کوي په آیات الله د الله تعالی په آیاتونو کې د الله تعالی په صریح آیاتونو کې چې کوم احکام راغلي باغې کې جګړه کوي نه مني لکه خلک بداره توحید په دعا د آیاتونو نه منکري سبب د یو حکم نه منکري سبب د بل نه منکري جګړه وکړي نو الله تعالی وای ان یسرفون دوی چرته اړول کیږي د الله نه بغیر بچرته زی بل زیشته نشته چې د الله تعالی په آیاتونو کې جګړه کوي نه مني نو بل زیشته نه د اخر چرته روان دي چرته به سفر کیږي اندر د جهالت انتها ذکر کیږي دا زجر د رټل لجر به وقوف خلق دي چې بل څه کې نه د الله په احکامو کې اعتراض نه دي د الله تعالی په نظام کې شکونه اعتراض نه دي او د الله تعالی په کتاب کې دوی جګړې دي نو یا اخر دوی بچرته زی بل زی خوشتانه الله مخ ته برازي نو الله سزا ورکړي الذين ذا حق کسان دي کذبوا نسبت د دروغ کوي بل کتاب آسماني کتاب قران در دروغ نسبت کوي یا ټول کتاب نه مني یا ځنی احکام چې در مرزي خلاف یې غبکی نه مني دوه یو شان شی یو حکم یې دوه کافران دي وبما ارسلنا به او هغه سره چې موږ را لګل په هغه باندې رسولانه پیغمبران خپل هغه مضمون چې باغی باندې خپل پیغمبران را لګل دي هغه نه مني لکه د پیغمبرانو معجزې واخله پیغمبرانو سره یو کتابي بلو سره معجزې دلایلی نو دغه هم دې نه مني لکه څنګه چې مشرکان یو پیغمبر هم نه مانو عرب مشرکان سمرو بت پرستان یو پیغمبر هم نه مانو نو کتاب سچ ته کتاب سره سم معجزې هم نه منلي نو کوپر نورم څنګه شو الله تعالی وسوف يعلمون زرد چې خبر وش انجام نبی خبر شي چې څه جوړيږي تاسو آسان سپکی خبرې نه دي صبر چې د آسان خلق آسانی غني چې د الله تعالی په احکام باندې ډاډای ترازونه کوي بدین د دین ښکارا مخالفت کوي او کچې خبره غنډه چې غني څه خبره هم نه ده بس خپل طبيعت مش نو نه پس او په علمون زرد چې خبر بشي د انجام نه آسماني کتاب مخالفت کول ډیر درون لیو بال لدې ځکه نه اخوا د 68 نمبر آیت پورې د دسه کسانو تفسیری احوال ذکر کیږي په آخرت کې سب وسره کیږي کم کسان چې آسماني احکام او تردید کوي تکذیب کوي نه مني الله خبر ورکړي د خبر بشي د انجام نه نو انجام یې څنګه دی نو انجام ذکر کیږي د 68 نمبر آیت پورې الله تعالی وی اذل اغلال په هغه وخت چې توقونه فی اعناقهم ندی په سټونو کې والسلاسل او زنجیران هم توق چې کم شی په مړی کې چولې کېږي د توق وي کم چې لاسو کې چولې کېږي د کړه وي کم چې خپو کې چولې کېږي مجرمان ته هغه ته بیړۍ ویل کېږي اغلال په هغه سيزونه د جګم مړی کې چولې کېږي او بده توق بدن زنجیران به زری شي بدن دغه زنجیران بل سر به د پرشتو په لاس کې او دوی بیني ولي یسحبون او رخکله کېږي بدوي دغه زنجیرانو نه کم توق مړی کې پروت دغه توق چې کم زنجیر به زری شي دی بل سره پرشتي سره او پرشتہ به د زور کوي یسحبون دی برخکله کېږي د جهنمین برخکله کېږي کم کسان چې کم آسماني آیاتونو د آسماني احکام مخالفت کوي تکذیب کوي داخله نو چې رخکله کېږي چرته بزي فیل حمیم په ګرم وبو کې برخکله کېږي حمیم هغه وبد چې خټ کېږي نو بده کې برخکله شي ثم په نار یوس جرم بیا په ور کې ورید کړي شي به دغه نه بعد په ور کې رخکله شي در جهنميان احوال چې مارین برخکله کېږي کله به ګرم وبو اشلی وبو ته اچول کېږي چې کله وبو خټ کېږي د جهنم په ور خټ کېږي کله باغی کې غوپه کېږي کله په ور کې رخکله کېږي او دا طریقه به مسلسل به دا کیسه سره جاری دې ځکه کې د آیات ظاهر نه معلومیږي چې په حمیمي په ګرم وبو کې ثم په نار بیا په ور کې ورته جهنم ویل کېږي او ګرم وبو ته حمیم ویل کېږي نو دسه معلومیږي چې جهنم او حمیم دا ځان لزان لري اول به د جهنم نه بار دی ګرم وبو ته واچول شي بیا به ورته واچول شي زنجیر په ذریعہ باندې راخکرو په ذریعہ باندې
لیکن نزدنی آیاتونو نه معلومیږي چې د حمیم په جهنم کې دن نه دی. د دې جوابدار تفسیر ماره پر قرآن جواب دا ذکر کړی دی چې د جهنميانو مختلف احوال دي او د جهنم طبقات هم مختلف دي. نو دغه حمیم ګرمي وبچ کوم دي د هم بل جهنم کې دن ځان عذاب او ځان لزګینه دي. نو کله په جهنم کې دن ګرم وبو تړل کی کله به داګه د رئیس کی په باقي ور کې برخ کړي کیږي. نو داسې زونه اگر ځان ځان لدی لیکن دا جهنم د حدود نه بهر نه دی بلکې په جهنم په حدود کې دن نه دي د اور په هاته کې دن نه دي او ځکه خدای به خټ کیږي مو. ثم قيل لهم بيبوا جديتا اينما كنتم چرته کې دي هغه چې تاسو وي تشركون شریکان کول د الله سره من دون الله د الله نه بغیر. په دې سختو سزاګانو کې ورته بیا پرشتي وي چې تاسو خو دې خاموش شئ هغه د چا بندګیم چې په دنیا کې کول او چا د پاره جزان وج او منډي ترلې ملوالي هغه کسان ته आवाज وکړي چې خلاصم کی ولې आवाज نه کوي تاسو خو چپ ناسي دنیاوی ژوند چې کوم ته عبادت ته پاره وخت تاسو دغه لپاره قربان اوس چې کوم دې په جهنم کې سوځي کې وسنه وای نو راوي غواړي کوم کسان چې تاسو دنیا کې د الله سره صفاتو کې شریکان کړي دي هغه راو غواړي من دون الله د الله نه بغیر چې د الله نه بغیر د بلچا تمام بلچا نه مسوالونه کول د بلچا عبادت پم کاو د بلچا حاکمیت منلو د بلچا نظام هم تسلیم کړو د الله تعالی د نظام مقابل کې اوس ته आवाज وکړي قالوا دی بو ويزلوا عنا زمن نورک یعنی وسخو د سرخکاری نشتمنا بل لم نكن بلکې نو منګه ندعو من قبل چې موږ را بللای مخکې ردینه شي ان است شي د دې د مطلب دا رقم چې تفسیر ماره قرآن ذکر کړی دی چې جهنميان په اول سر کې وایي چې او د شي نه خو دنیا کې موږ خطا کړی باقي شیطانان داخلي بوتان پکشتره گمراه مشران پکشته دي چې کوم د گمراهۍ د پاره سبب جوړيږي خدا غټول وس په حل متنخکاری په نظر ناراض نشته اگر دغه به هم جهنم کې اوځي کې پراته لیکن دی به چې موږ ته په حل نخکاری بیا به دی وایي چې بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بلکې موږ نه درا بل مخکې ردینه است شي دا د دې دا معنی نه راځي کړي دی پر شرک نه منکر چې موږ شرک نه کړل دي نه وایي بلکې دې مطلب دا دی ته ماره قرآن ته تشریح مطابق چې د دې مطلب دا دی چې دغه شی نه خود سي و چې ګویا موږ د چا بتاړو کړم نه دی یعنی څه پیدا د سره معلومه نشوه اړو له پیدا نشته دا اصل کې د پیدا نه انکار کول لکه سړی یو خدمت خواري وکي مهنت وکي سانجام نه سو نو خلک پښتو کې تعبیر کوي چې سنت امتیاز وکړل سنت امتیاز دا نه خو تعبیر خلک کوي یا خلک وای په درمسال کې خاطی ګټي وکړل څه پیدا راونه وته اس شی په لاس رانه نو دغه شان د کې مشرکان به هم وایي چې بلکې موږ د سيو چې ګویا موږ د اچا اسو کوم هم را بل نه دینه مخ یعنی زمون عبادت د نه عبادت برابر دی اس پیدا نشته كذلك يذل الله الكافرين هم دغه شان د کې الله تعالی خطا کوي کافرانو لره دغه شان خطا کیږي او تفسیر احسن کلام ذکر کړی دی چې اول سر کې بدوی اقرار وکي بیا به سوچ وکړي زموږ اقرار غلط دی ځکه چې جب بیا تر شرک اقرار د جهنم ته بزونه منکر وشي لیکن قیامت کې منکر کېدل ګران کار دی. ذالکم بما کنتم تفرحون دا سزا تاسو په سبب د هغه چې تاسو تفرحون فی الارض تکبر بم کا بزمګه کې بغیر الحق بنا حق باندې وبما کنتم تمرحون په سبب د هغه چې خوشالۍ بم کولی فرح چې کوم دا تفرحون تفسیر قرطبی چې کوم د وضاحت کړي د هغه خلاصه دا جوړيږي چې فرح اصل کې خوشالۍ ته وي او تاسو به خوشالۍ کوله بزمه کې په ناحق باندې نو معلومیږي چې خوشالۍ په دوه قسم باندې ده یو خوشالۍ په حق باندې بل په ناحق باندې په حق خوشالۍ دا د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کی اظهار یو کې چې الله تعالی را باندې احسانات کړلي او مال پکار دي الله تعالی زیاته بندگی وکم زکه چې دومره احسانات در باندې کړی دي او الله تعالی په نعمتونو باندې خوشالۍ اظهار وکي نو دا خو ټیک کار دی. دویم قسم خوشالۍ چې دا هغه ناحق ده او ناحق خوشالۍ ده چې د الله تعالی په نعمتونو مالونو کې دومره مس شي او دومره حد کراس کی چې الله تعالی په دین باندې ترازونه شروع کی په شعائر الله باندې ترازونه شروع کی او سوچ ګناهونو تلاش واچي لدین ورست او داغه نه باج کم جشن مناوهي کما خوشحالي مناوهي نه بغیر شرعي انداز باندې غیر شرعي انداز بسنګي شرعي انداز خدای ته شکر ادا کی 2 رکعات موذ وکي شکرانه
اب اظهار وکړي چې الله تعالی را باندې احسان کړی دی او د احسان تقاضا دار زبر دین باندې کلک چلےګا ما اوس د کم چې غیر شرعیه غیر الحق ناحق خوشالي ده نو د هغې د مناوهلو طریقه دا ده چې په دې کې به ګډاګانې به ډانسونه به سندرې به ناحقه اوازونه به بې پردګي به او شرعي حدونه به کراس کولي مکمل کراس کولي نو دا خوشحالي مناوه شوله خو په کومه طریقه باندې په ناحقه طریقه باندې مناوه شوه نو کم خلک چې په ناحقه غیر شرعي طریقه باندې خوشحالي مناوي لکه د اکثر جشنونه هم په دغه طریقه باندې مناويږي نو دغه وجه باندې تاسو د سزا ملاويږي او بما کنتم تمرحون بسبب د هغه تاسو تکبر کا او په اسلامي احکام شرمېدلې دغه اظهار او دغه باندې عمل تاسو ته ځان په بد ښکارې نو مرحه تکبر ته ویل کېږي تکبر کې جایز نه جایز نه او خوشاله کې دوه قسمه دي جایز هم ناجایز هم نو دې ځکه چې هغه ذکر شو چې کما ناجایز نو دین اندازه ورګه چې هغه مسلمانان چې په کورونو کې خوشاله راشي څنګه مناوي بغیر الحق دا کنه حق دا دغه شان چې کړه دی خپل ازادۍ جشن مناوي څنګه مناوي نور خوشاله مناوي څنګه مناوي هغه اندازه په خپل لګیدل شي او جهنميانو علامات معلومې دي چې د علامات د الله احسان به خبر ده چې توبې توفیق نصیب شي توبه وباسي الله یې مات کې جدا خبره ده لیکن دا علامات چې د جهنميانو خلکو علامات کې دي شي الله تعالی ورته وي ادخلوا داخل شي ابواب جهنم دروازو جهنم باندې خالدین فيها چې همیشه به د جهنم کې فبئس مثوى المتکبرین نو ډېر بس دې د وسیدلو د تکبر کوونکو دی کوم خلک تکبر کوي د نور مخلوق نه ځان غټ غني د الله ر دین او د آسماني کتاب نه ځان غټ غني شرمېږي به د څه کسانو د پاره د وسیدلو زګینه ډېر بد د جهنم یې زیری